بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه استاد محترم شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا سعید الرحمن صاحب معروف اوږی خطیب صاحب له زه راغلی وم اوږی ته. هغې سره د ملاقات غرض و. اتفاقا مونږ خو هغې سره ملاقات نیت کړی مو چې مونږ رالو دلته کې مونږ یو بل مشر سره هم واسطه راله چې هغه صوبایي سند نایب امیر دی، جامع عثمانیه مدرس دی کراچۍ. نو دا خو ډېر خوش قسمتي و زموږ دپاره چې صوبایي سند نایب امیر هم راغلی دی. نو مونږ موقع غنیمت وګڼله او دا هم فیصله وکړه چې دون هم چې کوم مخصوص سوالات دي زه کوم د هر ملګري نه، نو دا به ترې مو وکړو انشاءالله العزیز. او دونه به هم د خبرو استفاده وکړو د دې تجرباتو نه. یو بهترین عالم دی او بهترین مدرس دی. امید دی چې انشاءالله العزیز تاسو ملاقات مونږ دې سره وکړو. حضرت اول خو ستاسو پوره نوم؟ شریف الرحمن. ستاسو والد محترم څه نوم دی؟ مولانا عبدالحنان. تاسو تاریخ پیدایش؟ سن 59. د کوم علاقې دی؟ موږ د ضلع منصیره تحصیل وکړي، ګاؤں بیلیا. ستاسو خاندان قبیله سره؟ زموږ خاندان قبیله سواتی و اصل کې، بیا علایي ته منتقل شو. علایي کې ګیلال قوم باندې موږ مشهور یو. ماشاءالله. ستاسو ماشومانو تعداد څومره دی؟ 4 هلکان دي، 3 جنکۍ. څه مصروفیت دي د هغو؟ هغو پړایانې کوي او څه سبق کوي. ماشاءالله. تاسو خپل بچپن کوم ځای تېر کړی؟ بچپن ما دې اوږی کې تېر کړی دی او دلته خپل والد صاحب نه کتابونه ویل دي، خطیب صاحب نه ویل دي. تاسو بیا کراچۍ ته څنګه لاړئ؟ بیا زه دې ځنګړم کراچۍ ته صرف دوره حدیث له زه تللی وم فاروقي ته. بیا چې فاروقي نه فارغ شلم بیا هلته مدرس شلم حضرت شیخ سلیم الله خان رحمه الله په زمانه کې. جی. او بیا د هغې نه بعد زه بیا دغه ته لاړم، فوج ته لاړم. جی. بیا د هغې نه بعد بیا سعودي کې 10 کاله مې تېر کړو. هلته مې تدریسي خدمات. سعودي کې کوم ځای؟ جده کې. 10 کاله جده کې تېر؟ جده کې. هلته جدې تنظیم سره ربط و؟ او تنظیم سره زموږ ربط و، لکه هلته موږ درسونه قایم کړي. ماشاءالله. ستاسو ابتدایي تعلیم؟ ابتدایي تعلیم ما د اوږی نه کړی دی. دغه جامع دارالعلوم سعیدیه ده او سکول هم دلته ویل دی. سکول ما 14 پورې ویل دی. مې کړی دی پېښور یونیورسټۍ نه. تاسو د خبرو کې بعض وخت تاریخ ډېر راځي. تاسو هسټري کې تاریخ نه اخلئ؟ نه، زه دغه کوم حدیث پڑھاوم. حدیث سره چې دی تاریخ ضروري دی. جی خبره. محدثین تاریخ او جغرافیه. کوم مدرسو کې تاسو تعلیم حاصل کړی؟ ما خو دلته اوږی کې تعلیم حاصل کړی دی. بیا چې سعودي ته لاړم نو سعودي کې بیا تخصص په الحدیث کړی دی. دا کوم ځای کې؟ دا جده کې یو شیخ ناصر الدین البانی چې دی یو شاګرد جی، هغه سره یو کال ته راغلی وم. هلته مې تدریس هم کوو، امامت مې هم کوو. ماشاءالله. او سره مې حدیث و ماشاءالله. او نور تخصص په الفقه ما دی اوږی کې ویل دی خطیب صاحب نه. جی. او بل خپل ورور نه مفتی صاحب رحمه الله حفیظ الرحمن مفتی. او دلته مې خطیب صاحب نه کتابونه دا امیر زاهد ملا جلال او دارنګ متنبی او مقامات او مثنوي او 10 کاله مې ترجمه کړه. ماشاءالله. او داسې بل ورور نه عقود رسم المفتي او دارنګ چې د نور کتابونه مختلف کتابونه هغه نه ما ویل دي. استادان خو هم ډېر خو قابل قدر استادان خو زمونږ یو د پنډی شیخ و، شیخ قرآن مولا. پنډی. او یو شیخ د پنجپیر و، دا شیخین جلیلین. او بیا شیخ عبدالسلام رحمه الله او دارنګ شیخ مولانا انور صاحب چې اوس هم ژوندی دی جامع فاروقي کې دی، شیخ عنایت الله رحمه الله، شیخ سلیم الله شیخ سلیم الله خان رحمه الله. دا ټول زمونږ رحمت الله علیهم اجمعین رحمتا واسعه دا زمونږ استادان دي. او شیخ ناصر الدین البانی زما استاد دی د یو هفتې لکه. زه په جده کې چې کله هم هغه چې کله راغلی نو بیا به هغه درس ورکوو په حرم شریف کې په اعتقاداتو باندې بحث کوو، عقیدې باندې. نو د هغه درس له ما ځان حاضره ولکه. ماشاءالله. ناصر الدین البانی. طالب علمي کې تاسو سره بهترین ملګری څوک و؟ بهترین ملګری خو زمونږ دغه و لکه حقناز جنګ وي، دی ما سره یو ځای په پنډی کې. او نور دنیا ملګري اوس لکه اوس وفات شوي دي. لکه هغه څنګه سړی و؟ هغه داسې تاریخي سړی و.
تاریخ باندې به ډېر کا خاص کر د شیو تاریخ متعلق هغه مزاج ډېر سخت او سخت او دا پینډای شیخ سره هغه په ډېر مینو مولک تقریر مکرن کې هم پړې ماشاءالله ډېر هغه ماهر د دور تعلق شاه سره جوړ نشو سر هغه دغه تعلق په پینډای شیخ سره وکنه دا خروس بیا هغه ځان له تنظیم جوړ کړو تنظیم بیا هم جدا شروع ته پکې خلک راغی سیاسي تنظیم ته جوړ کړو تاسو فراغت کم زین او کله شوی زه سن 1984 کې زه دغه نه جامع فاروقي کراچۍ نه فارغ او بیا هلته مدرس وم تدریسي خدمات تاسو سری تدریسي خدمات زه خو اوس هم کتابونه پړوم چې کله فارغ شوم د 38 سالو سره پړای کوم ماشاءالله اوس کالم سره سلیریش کتابونه دي شاباش او ټول کټ کتابونه نه غوځل کتابونه ګورم نه لک تاسو زبانی اچي او ډېر زه کتابونه ګورم چې ما کوم نی کتلی کنه لکه اسط الغابه شله البدايه والنهايه شله سیر اعلام النبلاء شو تاریخ دمشق شو تاریخ بغداد شو علامه ابن اسیر نور کتابونه عموما دا کتابونه ګورم د حدیث لپاره جی جی ځکه د حدیث سره دا متعلق دي او نور کتابونه لکه دا چې کوم دي دا به څنګه راځي یو کتاب ورګورو پړاو لکه د قران متعلق دروس د قران استادان څوک دي دروس استادان زموږ د پینډای شیخ دي او شیخ او مطهر دی شیخ عبدالسلام صاحب دی خطیب صاحب دی شفیق الرحمن صاحب دی بټابات او دا زمونږ چې دی استاد زما ورور مفتی حفیظ الرحمن صاحب هغه زمونږ د قرآن استاد ولک تفسیر کنه او د قرات او د تفسیر پنده شه سنت تاسو کوم کال دوره کړو هغه د منګه 80 نه لقونه مخکې لکه اخر دوره بس او شنه پنځیر شیخ القرآن پنځیر شیخ نه مخکې کړو هغه نه بیا روستم کړو لکه تاسو په خو داسې کم طالبان چې نن څنګه مشهور دي څوک پکې او دا دغه ډیر طالبان پکې پنځپیر څوک مشهور عالم چې نن سبا داسې مثال نو اوس خدای عبدالجبار بولی سیبو تاسو په وخت او دغه شیخ عبدالسلام سیب مونږ په دې ترجمه کوم یوځي بیا کم کال باندې جګړه شو کنه باقي دې مونږ سره په وړه دوره بیا مونږ جیل ته تلو دا دوران کې دا علماء جیل کې څنګه حالت تاسو تیر شو جیل خو بس یو څو غنټې وغه مونږ ځکه منې کړیو چې د خلکو عمله کوله مدرسې باندې کنه د مونږ حفاظت په بنا باندې چت کړو بیا حالت سازگار شو بیا حالت سازگار شول حالت خوش لک مدرسې کې تاسو په کومه عہدو باندې کار کړی دی کوي مدرسه کې هو زمون ما دور تفسیر می پڑھاو کړ دی لکه ډیر کنه او دارنګ حدیث باندې ډیر کار کړ دی دینه مخکې فقه باندې ما کار کړ دی خو تفسیر باندې هغه وخت ما کار زیات شروع کړ چې کله شیخ عبدالسلام صاحب تفسیر ما عربی تک هغه من زما وکاله لګیدلی ماشاءالله هغه من چې کله د اهل حدیث د الزام ولګید علماء ته بایکاټ کړ بیا کراچۍ ته راغی لکه بیا ماته چې دې کار کول دي نو ما شیخ صاحب زمونږ تاسو تفسیر لیکل دي او دل پر خدا سره سړی په کار دی چې په عربی کې ماهر وي زمون خدا سي جبلیان غو عربي ده هغه نه تبه کار کوي بیا ما مقدمه ولیکل چې ولیکل هغه ته مې واسطه هغه بیا واپس جواب راغی چې صحیح ده ما یې چې د دومره لوی عالم وي صحیح ده جو خبرې نو کني ما ځامن زمونږ اعتماد نو خو به هر حال کار ما اوچت کله ذمہواری او پاغي من وکاله زما ولګي اوس په دې من دغه چې هغه لکه هغه سپوري چاپ کړي نه دي دا شیخ صاحب وی وفات شو یو خو مخه احسن الكلام دی هاي کې د امین بالجهار او د من دلایل نه کړی دغه موږ طویل شیخ صاحب ګورې تاسو کې دلیل په دلیل باندې ورځای بیا دغه حدیث تخریج مونږ کړی ولکه نو دا خبر تاسو کوم عربی کې دغه دا خبر نه مونږ هغه کې بیا چې کوم دغه چې دلیل به وکنه هغه به دا چې دلیل پسې ځای لکه شیخ صاحب بدایي وته استاد یو دلیل مضبوط معلوم دی بس ذکر تا ذکر کړل بیا دغه تطبیق مونږ کړی دی لکه اوس رستو دغه خپل خیال دی دغه اوس چې کوم زوی دی کنه چې هغه څه طریقه کوي څه نه کوي لکه ازوی متشدد خو نه دی د لګ متشدد دی لکه شیخ صاحب هم داسې نه و نه شیخ ابو سعید هم داسې نه هغه اهل علم او دې چې نو دو بیا سکار مارنه کړی نه تاسو جامع عثمانیه کې د شاعت مدرسه نه د بلوچستان ول مدرسه بلوچستان دی ایران او ختم نبوت والدي اکثر تاسو دغه اوسه مدرس شو نزو کراچۍ کې لکه مشهورم کنه جو د حدیث په لغه باندې زوج ول تکار کو لکه ماشاءالله
او بل دې کې زه ماښام نه واستنه پورې تخصص په حدیث پڑھوم یوازې نو په هغه کې ما سره یو کتاب دی الرفع والتکمیل مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه، بل دی اصول تخریج د دراسة الاسانید، دریم کتاب دی رسکه العلل لعلی ابن مدینی، څلورم کتاب دی رسکه دغه څه ته وایي دغه العلل لعلی ابن مدینی، اصول تخریج، دراسة الاسانید او مقدمه ابن صلاح. دا څلور کتابونه زه څلور میاشتو کې ختم کوم یوازې. جی بیا دغه نه بعد تخریج کار کوم، بیا عملی کار کوم. لکه کراچۍ کې خو جماعت مدرسې هم شته، تاسو هغې سره جماعت دلته نشته، کراچۍ کې نشته، دلته نشته. لنډي کې دا لنډي کې لنډي خو ډېر لرې دی. لکه بالفعل تاسو هلته مدرس شوي نو هغو موږ سره رابطه نه ده کړې، بل د هغو دغه لیول نه دی. لکه هغو هغه ابتدایي غونې دغه دی که نه، نه هغلته طالبان داسې هم نشتي. لکه بیا هلته نورو کسانو ما دا خو لنډۍ موږ ته ډېر لرې کړي وسي. تاسو رهایش غمو کې نو بس هغو نه دی کړی. لکه که نه هغه عبیدالله صاحب دی زما شاګرد دی. جی جی عبیدالله هزاري هغه زما شاګرد دی. لکه ډېر ښه دغه ما غرض دا و چې لکه خپل ملګري نو زه سړی په ارام وي. لکه نه تنګول بعض اوقات مدرسین تنګوي او د دې پورې خبره نه موږ سره خو هغه شی نه کوي. لکه ځکه چې موږ هغه طریقه خو سره نه کوو که نه، هغه طریقه نه کوو، بلکې موږ همیشه د دو تطبیق کړی دی. لکه او موږ اصل دیوبندیان یو او اصل حنفیان یو. نو موږ چې کله اصل واغسته که نه چې بس هغه شی د هغې له ګل مخې له نه شي راتلی. تنظیمي کار کوئ دوی تاسو تنګوي نه؟ هلته زما درسونه دي، په ماجګوټ کې ما درسونه قایم کړي دي. نور ځای کې زما هر کال چې دی په اورنګي ټاون کې د خیال اسود دی، هر ټاون کې چې د ترجمه دور تفسیري نو 300 350 پورې. دې مدرسه کې تاسو درس پڑھا کوئ؟ نه دې کې ما سره درس نشي، هغه مدرسه ده که نه، بل څوک هغه ما ته تخصص په الحدیث حواله کړی دی او تخصص فی الفقه یو کتاب دی، یو په دور حدیث کې دی، داسې مختلف کتابونه دي. کال کې دوره پڑھاوئ تاسو؟ دوره خو زه خواهم دغه مدرسه کې نه بل ځای کې خپل موږ سره هغو خو وایي چې دلته راځئ که نه، خو زموږ بله مدرسه ده بناتو. دا کوم ځای ده؟ دا په اتحاد ټاون کې خیبر جامع حدیقة القرآن مې دی او الحمدلله څو کالونه او دا زموږ په خپل دغه دی. ماشاءالله جماعت سره ستاسو زموږ لور چې د هغه هم لکه دغه کوي، لکه تفسیر پړاوي، هغه هم لکه جماعت سره ستاسو وابستګي د کله نه؟ دا خو د دغه دی وجه نه سن 70 نه ده. ماشاءالله کله سبقونه شروع کړ تاسو؟ هغه کې موږ چې د پینډۍ کې چې کله موږ وو که نه، جی نو د پینډۍ شیخ غټه سرات وي، لکه دغه د تعلیم دی دغه، جی نو هغه وخت نه زموږ جماعت سره وابستګي ده. ماشاءالله څه عهده تاسو ته ملاو شوې تاسو بولئ؟ نه عهدې مخکې زه په دې دغه کې وم، جده کې وم، مشر وم که نه. جی د بیا موږ هغې کې کار کړی او دلته چې دی ما هم تاسو د جده کې کم کال کې وایي؟ زه 2004 پورې ځالته 2004 نه پس راغلي یې؟ بیا زه راغلم. لکه او په دې کې دور موږ ځکه ودې دغسې که نه چې ودې لپاره ډېر کار کول پکار دی، باقي نور تنظیمي کار و هغه موږ کړی دی. لکه الحمدلله یعنې مطلب درس قرآن ورکړی دی او رد د شرک او د بدعاتو د رسوماتو دا موږ کړی دی وقتاً فوقتاً که نه. او الحمدلله ډېر کسان موږ راغب کړي دي په طریقې سره. که یو مدرسه کې شي نو هغه کسان موږ چې دی هغه عقیدې ته راغب کړي دي چې کوم هغه عقیده د صحابه کرام منقول. ماشاءالله لکه اوس حدیث کې راځي که نه لیاتین علی امتی کما تاب الله بني اسرائیل حظ النال بالنعل وان بني اسرائیل تفرقت على 72 مله وكلهم في النار الا مله واحده قالوا ما هي يا رسول الله؟ الناجیه کوم ده؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي. نو ما انا عليه اليوم واصحابي باندې د صحابه کرامو نه واخله وروستو ائمه اربعه هم په دغه عقیده باندې. احمد بن حنبل هم دغه عقیده بیان کړه، ځکه احمد بن حنبل وی هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد ينقل فان اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فما عليك بمعول. دا زما چې کومه عقیده ده دا د ائمه اربعه کې ده. بیا دې نه بعد وروستو دا عقیده امام قرطبي او روح المانی او دارنګې منذري عبدالقیم منذري او دارنګې چې د نور علماء داس نقل کړ دی. بیا وروسته ابن تیمیه بیا په هندوستان کې چې راغله دا عقیده نه هغه عقیده هغو چې د نقل کړه. لکه د هغې نه پس شاه ولی الله په هندوستان کې بیا په مخه شاه عبدالعزیز شاه
مفتی رشید احمد گنگوهی صاحب او نه حسین علي صاحب نه شیخین جلیلین دو او بیا د شاګردانو سره دا سلسله د عقیدې چې د هغه نه شروع ده او د دې نسبت هغه سره دی چا په حدیث باندې کار کړ دی مستقله چا په منطق باندې کار کړ دی چا په ادب عربي باندې کار کړ دی چا په دعوت تبلیغ باندې کار کړ دی چا په فقه باندې کار کړ دی مختلف چا په جهاد کار کړ دی خو د عقاید مسله چې څومره ده دغه نسبت چې د حسین علي رحمت الله علیه سره او احمد لاهوري سره دغه علماء سره دی اوس کته د دوی چې کوم شاګردان دي چې دا کار کړ دی اوس هم دا کوي صوبې سیند د عہده تصنع میراشي ده نه مبارک دا خو مولانا طیب صاحب زما شاګرد ناغه ماته مولوی صاحب ته دا چل لري او اکثر تاسو دغه نو تاسو مجبور کوم پدې کې نو ما زه صحیح نه مې مونږ خاصه راځو چې تاسو اطلاع کوي چې مونږ راشو چې اطلاع نه کوي اوس په میسج کې لګي نه میسج کې ځن نګور منه ټیم راته اوس ترتیب سره صوبې سیند نظام څنګه روان دی ناغه خو خدای لکه خدا خدا بل مولوی صاحب راغل دی کنه هغه غرور هغه کار مار کوي لکه کلم شوراګانو خپل ترتیب کوي چې کله ضرورت شي بیا موږ ته اطلاع وکړي لکه سکه اجتماع ماشاءالله ډېر کامیاب اجتماع شي او چې کله موږ یو موږ ته اطلاع وکړي کنه یا بیا موږ هغه تاسو جماعتي رکن سره اول ملاقات کوئ څه تاسو ته کوئ موږ ته دغه درس ته چې درس شته کنه ماشاءالله درس قرآن شته کنه اصل شی دا دی لکه جی او بیا درس حدیث لکه څوک امام هغه ته موږ هغه من دا لازم کو چې د درس قرآن ورکای او یو وخت به درس مشکات کوي جی لازمي کول او دا درس نه به دا اساسین دي کنه بنیادی جی دا به ته بیانای لکه دا په لازم کول لکه چې اوس یو سړی درس نه ورکوي کنه نه هغه بیا د جماعت لپاره هیڅ کار نه صحیح خبر ده ستاسو په خیال کې د دروسو بهترین ځای څه کې دي چې نن سبا چې سړی د درس خور کیو در نه وی الدنیا تنقلب على اهلها ترفضوا وترفعوا کنه دنیا آی دین بدلیږي را بدلیږي هر حالت سره نو په دې حالت کې په دې وخت کې چې د میډیا لپاره دغه سيزونه لکه دا تاسو ته چې دا د میډیا چې د رسیدل لپاره ذرایع دي لکه ځکه که اوس په دا کې موږ لګیا شو چې جایز دی که جایز نه دی جوز لا جوز کړو نو بل خلکو ته نه 50 کال مخکې ځکه په دې وخت کې په میډیا باندې هر څه کېږي حق پې هم خورېږي او دارنګې چې دی شرک پې هم خورېږي باطل پې هم خپل کار کوي او دارنګې حقدار پې هم خپل حق بیانوي نو زویمه چې دا د دې وخت علم کلام دی ځکه دنیا په حالاتو باندې سړی هغسې به کار کوي لکه او دغه وجه ده زموږ دا درس چې کوم د حدیثو دی د تخصص په الحدیث دا پر اوس کال هندوستان پورې چلیدل دی ماشاءالله څلور کتابونه باقي دا ما به وایي چې دا کتاب دی ټایم د هغې فکس و بس هغې کې مونږ چې دا کتاب دی فلانکی صفحه د فلانکی سبق دی نو هغه چلیدل تاسو کتابونه لیکلي کوم کوم داسې ما خو به د شرقایت باندې هم لیکل دي او نورالانوار باندې تحایي باندې دا یې په اردو کې لیکلي بیا مې یو طالب ته حواله کړي دی هغه ته مې دا ته چاپ شوي نو هغه به ځان له چاپ کړي بیا یو کتاب چې دی چاپ شوی لاندې اوس په چاپ شي په میراث مې لیکل دی په عربی کې مې لیکل دی او څلور وړ مذهب باندې ماشاءالله ځکه ما سعودي کې لیکلی و نو په هغې مې داسې کار کړی چې مې د سوریه قانون مصر قانون لکه موجوده که نه او دارنګه د ائمه اربعو دلایل مې ذکر کړي دي او بیا احقاق د حق چې کوم دی که نه هغه مې پکړی دی او ترجیح د راجح مې هم کړ د پای کې نو هغه په عربی کې دی هغه به یو کس رانه وسوړ دی کویټي والو کېدای شي هغه دا المهند عن المفند لکه دا مخالفین ډېر پیش کوي د دې مقابل کې داسې کتابونه لیکلی شو زموږ طرف نه چې دا المهند چې دی که نه دا کتاب چې دی که نه دا اصل کې دیوبند علماو نه دی لیکلی دا دیوبند کې هغه علماو لیکل دی چې هغه د جنسو خلق دی ځکه چې د عقیده چې کوم وانه دا اصل کې عقیده اصل کې د شیعاګانو اختلاف او د مسلمانانو به دا وایي چې پیغمبر وفات دی او شیعاګان به وایي چې پیغمبر وفات نه دی ولې نه دی هغوی د ابوبکر خلافت نه مني هغوی د عمر د عثمان خلافت نه مني که اوس چې علي رضی الله خلیفه جوړ شي نو پیغمبر وفات دی نو هغوی پیغمبر سره باندې انقباض راغلی دی انقباض شی دی لکه په کونه دباو شوی ده روح نه او دا بعضې خپل مرګور نه هم داسې ما اورېدي دي هغوی چې روح دباو شوی دی ټول نه دی وتی نو چې نه دی وتی نو بیا ابوبکر خلیفه پسې شو نو شیعاګان وایي چې ابوبکر خلیفه نه دی ځکه پیغمبر وفات نه دی چې وفات نه دی نو خلیفہ څنګه جوړ شو دلته اصل کې زد پرویز په ابوبکر باندې نو دا خلک نادانسته دا سمجھای دی وجه د شیعاګانو پرچار کوي لکه دې کې نو د حیات د ممات مثلا اول ممات ابوبکر دی
او ان محمدا قد مات. صحیح ده کنه؟ او بیا هغه خطبه ان الله یعنی آتا عمرا، الله عمر ورکا ابوبکر تا، او بیا ورته رسالت ورکو، هغه رسالت به بیان کو، بیا الله وفات کړه او بیا په هغه باندې هغه دلایل پیش کړي، تاریخ خطبه ویله. نو عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې زما د آیاتونه چې د کله ابوبکر وی نو ما چې دا اوس نازل شي. فاهویت الى الارض، بخاری کې روایت ته اخري زګوره د الته زما کې ته ارتاش شم، زما پندو زما بدن ټینګ نک ولی ما ته پته ولګه. ها بیا 59 صحابه چې پیغمبر وفات دي. ها بیا مسلمانان ټول وفات دي. لکه انقباض عقیده په دیوبندیان کې هیڅ نشته، دا د شیعاګانو عقیده ده. لکه او نو دا خبره چې دا اصل کې دی هغه د خلکو مسلمانان په ځان واړول چې نو خان ما ته وی یو ځله په مناظره کې چې ته ماتي نه مې پیغمبر موت نه راغلی راغل دی. نو مې چې ته موت انکار کوي، نه از حضرت یعقوب الموت فلما دن دا خو عبارت الناس نه انکار دي، عبارت الناس نه انکار کول کفر دی. او څوک د حیات انکار کوي هغه دلالت الناس منکر دی. نو حیات په برزخ کې دی. ولی برزخ کې دی؟ ځکه چې موږ کزان ته حنفیان ویو، نو د حنفیانو اصول دادي وګوره، اصول فقه نور الانوار وګوره اصول سرخسی، بزدوی وګوره، کرخی وګوره، دا ټول وګوره چې هغه حکم د دلالت النص حکم د عبارت النص یو دی. ځکه د شهدا او حیات په اتفاق سره په عبارت النص ثابت دی. عبارت النص ته وایي فقها ماسی کلام الاجلی چې کلام کم ځای پاره چلولې شي. نو خج کله عبارت النص نه دی او دا او ټول علما وایي چې دا په برزخ کې دی. آیاتونه دی بخاری دی مسلم حدیثین دی پکې، او په قرآن کې 2 آیاتونه دی په حیات شهدا باندې، په حیات انبیاء باندې خو دلیل نشته په قرآن کې. نو چې کله دا عبارت النص شاسی کله لاجلیه شو نه په برزخ بل اتفاق شو، نو د انبیاء په دلالت نص حساب چې هغه اعلی شو. او بل پیغمبر چې دعا کوي اللهم بالرفیق الاعلى وي، خدای مال اعلی راکې ته له کم ورکای. ان الله خیر عبدا، آخري روایت چي دی دا د نبی علیہ السلام یا عائشہ وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري رضوا په دنیا کې او د آخرت اول رضوا، او په منبر کې ناس ان الله خیر عبدا کدی پاتې کیږي دنیا کې الله عزوجل وتعالى لمحات زیات او کنه د جوار رحمت ته ځین جوار رحمت تیار دی. نو هغه څه شی وغوښته وی هغه جوار رحمت قبلې. نو ابوبکر په جړا شو، اخو پیا شو په کنایه دی وصال باندې پیا شو. نو یا ابوبکر ته ولی جاړي په دې خبرې؟ ځکه جاړم دی کې پیغمبر مونږ روان دی دنیا دا وصال دی او کنایه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم موت نه لکه چې ښا تاسو خبره کوم. نو چې کله دا شی وشو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ منبر نه راکوش شراکو شکر تراغه پاندیری سم لاس وچت ک الله برفیق الاعلى الحقنی بالصالحین، خدای اعلی را تراکی او تو ته د دنیا غور کوي. لکه نو دا دنیا ولا کم ځای کته زو سان ته حنفي وای زدي مولیان ته حنفیان ځانته وای. نو ستاسو د اصول تحت ستاسو اصول تحت عبارت نص حکم دلالت نص حکم یو دی. لکه نو چې حکم داړ یو دی هغه بل اتفاق چې د ټول ائمه په یوازې یو حنفیان نه بلکې ټول ائمه کاغه شل مذهب دي که سلور مذهب هغه ټول وای چې هغه په برزخ کې دی. چې برزخ کې دی نو داوم په برزخ کې دی. خدا اعلی دی. مولانا اشرف علي تانوي صاحب په اشرف الجواب کې وای چې دا اعلی دی پیغمبر دغه هغه ادنا نه دی ته ولا ادنا ولی ورکه لک. بیا چې ته دنیوي ثابتای نو بیا خو ته شیګانو مسلک ثابتای لک او بعض ما دي خپل مولیان نو اورید دي هغه چې انقباض راغل دي خپل مولیان نه مې اورید دي چې ځان ته لکه دی بنديان نو سبب کې دي هندو میں اغو تا مسئلہ دیم دارے چل محنت کی چدے اغو لا برزخیتن لکل نہیں پتا کہ وجہ عرب و علماء پاہما نے رد کر دے لکھ خچی برزخ نے انکار کوئی دا بے رسول اللہ دی معنی غلطہ کر دے لکھ. دیم دارے چی بدی کتاب کے تاریخ وائز اگر اس دستخطونا اغا غلط تھی. یو عالم 14 کالا مخ کے مرد دے دستخط اس کہی اور اصل محنت اگورا دا شیخ سکشتے دا شیخ عبدالباری دی سبق شتے کنا آگے کی دا شیخ نشتی لکھ دا دو پدې کې ترمیم کړل. دا رنګه په نور کتابونو کې د مولانا یوسف لدوانی صاحب کتابونو کې ترمیم کړل. لکه دا تاسو خبرو کړه دیوبند له پکار دنه چې لکه د دې محمد دغه کې دا به داس کتاب دی او کوئی چې کوم دیوبند علما دي دا سالن پوری صاحب دو کړ دې په دې هغه دا کړ دې هغه دا ویل دي چې دا د دیوبند عقیده نه ده لکه د محمد د دیوبند عقیده دا عقیده نه ده لکه عقیده زمونږ هغه د چې کوم عقیده تحاوی ده لکه هغه په عقیده باندې ډېر کتابونه لیکلي کې عقیده باندې یو کتاب لیکي التدموریه عقیده باندې رفع الملام عن ائمه العالم د ابن تیمیه اشعر عقیده واسطیه ده او شرع اعتقاد اصول اهل سنت والجماعت ده دا د امام اللکای دا اصل عقیده دي چې کوم بر نه راغل دي اهل سنت والجماعت لکه
دا تاسو دا مناظره چې کوم ذکر کړی دا تاسو کراچۍ کړی دا نه دا نور چا کوله ما ول تسبیح کړو ماشاءالله دا دوه درې داسې راغلی بیا موږ مناظره نه کوي بیا وایي ځکه نه کوو چې ته پته ولګېده نه ما یو عادي کړه بله نیمه کا نو اوس حیات چې دی نو دو حیات برزخي قایل دي عادي موت د دې دنیا قایل دي ته قایل نه وایي زه قایل نه ما تو مماتیش لیکه خلاص شو نو تاسو خیال بیا ته ابوبکر ته سوای هغه ته به سوای د نوجوان نسل له داسې کتاب پکار دی چې د دې جواب استاد څنګه جواب وګورئ راتلونکي وخت کې څه وم نو دا جواب چې دی کنه دا لیکل پکار دی لکه چې دا جواب وشي لکه او دویم دا دی چې عقیده خو هغه شی دی کنه مولانا صاحب چې د سلف نه راغلی لکه تاسو ته ما دا حدیث وی کنه چې حدیث کې چې کوم د صحابه کرام نه عقیده راغله عبد الله ابن مسعود نه عبد الله ابن عمر نه داسې صحابه نه رسول راغله اخره پورې دا عقیده ده لکه او په دغه عقیده باندې به موږ ژوندي او په دغه به مرو لکه ماشاءالله تاسو ته مرکز طرف نه سودا ملاو شي ده نه تنظیم باره کې څه داسې نور نه ماشاءالله د جماعت سره رساله تاسو مطالعه کوئ نه موږ سره رسالې خو نشته دویم دا دی زه اردو ګورم نه لکه تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو سره ده څنګه تاسیس لکه چې جماعت اشاعت توحید سنت بنیاد ولې خو دي شي نو هغه بنیاد خو دغه لپاره خل شي چې اصل کې تاسو ته خطیب سی وایي کنه چې نوم د دیوبندیت استعمال شو لیکن پکې بدعت راغله رسومات راغله او لکه څنګه چې قرآن راتلو د دې لپاره چې هغه انجیل راشه هغه مطلب دا دی چې تاسیس بنیاد په دغه باندې کې بیا دلته چې دی نو هغه وخت کې مونږ ولکه چې کله د جمعیت اشاعت توحید جوړ شو جماعت اشاعت توحید جمعیت کنه هغه کې هغه وخت کې مونږ وو په دغه کې لانډي کې شورا ولکه مولانا عبدالبر رحمه الله ژوندی استاد محترم کنه نغوی چې جماعت ته څه ضرورت دی چې جمعیت شو نو جمعیت صحیح دی کنه نه وی جمعیت ته بیا څه ضرورت دی جماعت شته مخکې یو لکه په دې باندې د پنجاب علما لکه جدا شو خو بهر حال پنجاب علما لکه خپل په ځمانه کار کړ دی لکه ماشاءالله اوس هم کار کوي لکه تاسو کوم ملکونو سفر کړی دی ما خو جدي سعودي ته تللی ما فقط سعودي دغه سعودي ته تللی سفر کې تاسو تکلیف ورسي پریشان تاسو کوئ نو بس سفر کې چې تکلیف لري باغې صبر کو ذریعہ معاش تاسو سره ذریعہ ما دغه تدریس کو مخالفین سره تاسو څنګه برتاو دي مخالفین خو دغه چې راشي بیا هغه دغه شي قایل شي لکه ماشاءالله جو بعضې جو په ضد باندې ودرېږي که نه او بعض داسې چې هغو ته الله توفیق ورکړي جو هغو دا شي او ډېر سم شوي دي لکه هغو توبه هم وکړله لکه صحیح ده که نه په کومو خبرو ډېر غوسه راځي نو په دغه خبر غوسه پته ورته نه اصل کې چې زه ورته بیا وښیم ګوره که حنفیان یې جو حنفیان ده که دیوبندیان یې اصل یو خو دیوبند دا دی که نوم دی دیوبند یو مدرسه ده او هغو کار کړ دی بریلوم یو مدرسه ده خو هغو نه څه غلطیانې شوي تاریخ کې جو هغو بدنام شلو که نه دیوبندیان خو یو خو هغه د انګریز مخالف دویم دا دی دیوبند کې چې دی د هغو عقاید صاف وو دیوبند عقاید که نه عقیدې لحاظ سره هغه توحیدیانو یکتا پرستو او خا پنجاب کې دی کوم ځای کې دی خو هغو الحمدلله شرک او دا بدعت وغیره نه کوي نو اوس چې یو سړی په دغه لیول کې ځان ته دیوبندی بدعت کوي دا دیوبندی نه دی مسلکن دیوبندی نه ټیک ته دیوبند کې به ویلې سبق که نه زه د تخیم حسن بصري ډېر لوی عالم مشهور عالم لیکن دغه د جماعت نه دننه نه یو څلور کسان داسې پیدا شوي دي چې هغه معتزله د هغه په جماعت کې امام ابو حنیفه هم دی شاګردانو کې ولې زه د جماعت اوچت خلق واصل بن عطا شو هغه معتزله مشر شو جهم بن صفوان شر البدع بدعت والا شو او دارنګ چې د جود بن درهم مقاتل بن سلیمان چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل وی چې جارایان خبيثان من آل خراسان دو خبيث رای موږ ته خراسان نه راځي جهم معطل و مقاتل تجسم جهم بن صفوان هر جمیله براته مقاتل بن سلیمان سره په جوی پر ځمان باندې ناس باز تکرار کو په سمانی په ید باندې په استواء العرش باندې د دې صفاتونه هغه ظاهر کې یعنی انکار کو جهم بن صفوان د تشر المبتدعين وي کنه او دته په بدعتيان کې بدتر بدعتي وي لکه نو د دې صفات نه انکار کو نو مقاتل بن سلیمان ته چې وای حقا استاد بد حال شي دا څه خبر کوي ک الله لپاره دا شی نه وي نو الله ولی لما اثبت فی کتابه وفي محکم تنزيله الله خپل محکم کتاب کې محکم تنزيل کې ولدا ثبتو چې الله بل یداه مبسوطتان ید الله علی الجماع الاستواء على العرش صحیح ده فاصبر لحكم ربك انك بعيوننا دا شته الله خو کیفیت معلوم نه دي اور اهل سنت جماعت ویم دا نحن نثبت
موږ ثابتو دا سونه الله لیکن بلا تکیف کیفیت معلوم نه دی او که الله لپاره دا له ید ليس كايدينا وله رجل ليس كارجل بس خلاص اهل سنت جماعت مقبل تداد لك اوس چې توای چې بالکل انکار کوي ته دا ید جارح دی نو دا اعتزال دی اگر ته بالکل انسان په شان دی نو دا تجسیم دی دا مجسمه ده نو ځکه امام ابو حنیفه وی چې جارایان خبيثان من الخلاصات ماشاءالله جهم معطل ومقاتل تجسم تاسو کله خوشاله تاسو کوی ها کله خوشاله به طبيعت خي زه خو دغه کوم نه مطالعه کوم ماشاءالله کله طالب تاسو د عبارت تاسو کې تاسو ناراضي ها څه سره کولی چې ناراضي لکه بیا ته وی چې بل وخت بتاتا دا ولکه تاسو بالفرق تاسو د پاکستان مشر جوړ کړی وزیر اعظم تاسو ترجیحات به څه کړی شي نو موږ له فقط ترجیحات نشته زمونږ هغه زموږ په ترجیحاتو کې نشته زموږ ترجیحات داسې چې بس دین کار کو نن سبا د مسله خو پاکستان د حالت خراب دي څه وجه کړی شي د دې حالات چې کوم حالات دي د دی وجنې خلک د خلک چې کوم سوچ کوي د تعلق د خاص جغرافیا تاریخ سره دی تاسو وګورئ نن 83 کال مخکې سوویت یونین باندې یو پولیس یو يهودي وغام لکړو اقتصادي ماهر نو دا دواړه کینولو اوس 83 سال بعد دوه ملک چین ټولي دنیا ډالر جمع کړی نو چې ډالر جمع کړی عین وخت دا ډالر په 50 روپو باندې راوړسي بس امریکا بکی او دې کې اوس د سر ملکونه هم دي لکه دا ډالر چې جمع کړی دي اثر پر دویم دا دی چې 12 کال مخکې د امریکای بانکونو سونه وتی دا اوس سونه هم نشتی نو دا اوس عمله شروع ده لکه نو په دې باندې داخل کله کورونا دروغ وي کله بل دروغ درو کنه دا ټولي دروغ دي اصل شی دا دی چې دا یو حمله ده لکه او د نهر سویز حمله هم ده نو پاکستان کې یا په دې اواز پاکستان کې نه دلته دومره حالات خراب نه دي بار ملکونو کې ډېر خراب دي هغه چې څوک جزیره العرب نه پیږي کنه یا مطلب دا دی چې د یورپ په تاریخ باندې هغه نظریه عالمی سوچ لنو هغه ته پته لګي چې دنیا کې حل چل دي شي شروع دي نو اوس د پاکستان د حالت په سمي کې څنګه دا به سم شي لکه الله پاک به سم کې لکه ولګ وخت نه بعد چې سو دا چین یا عملو کی یا دغش د ملکونو ته چې عمله کوله کا متحده وته کنه اتحادي ملکونه هغه به هغه خپل سم تاسو جماعت له وخت ډیر شي صدا سي اتار چړاو راغلي دیکي هوتار چلاو دا دي چې اوس پارځ کې دغه شروع دی لکه سوته درسونه شروع شلو او درس چې کوم ځای کې څوک حق مسله بیانې جو نسبت دي دوته کوي جی کله بدعت سوګرت کې دي شرکیات رد کې کنه ناغوي ته پلان کې لکه کنه جی پلان کې ما ته په خپل یو کس په دا کې ویډل په دا کې دغه ته زتلې مدي دا پښینتا ما ته چې ملي سي ته چې خماسيان په هني خماسيان کنه نو ما زه رباعي مجرد وي څنګه ما کتاب الله سنت اجماع قياس کله کله خماسي شمال وي څنګه ما استحسان بیا باندې امام مالک استصحاب الحال من یغم خماسي دي او امام شافعي رحمت الله علیه چې دغه مصالح مرسله من او خاله مني احمد بن حنبل دا علماء کنه نو دم خماسيان دي سر کې نو ما اصل خبره دا نه چې کوم خلک اوس حق بیانې کنه دا نو مستحقانیت جوړ شوی لکه صداقت نوم دی چې تاسو حق بیانو جو تامن به دغه نوم لګی لکه ځکه په خوا به چې دی مطلب څه د کار به وشي کنه وی دی وابي دی د صابي دی چې حق به نو حق شي دا نو دا دوه اصل کې کار وکړه کنه یو کله څنګه مشهور کیږي یو کله څنګه مشهور کیږي خو کله کې څه کار نه مشوي کنه بالکل او دویم دا دی چې کله ستا خلاف ونشي دنیا کې ته پیښ تاسو حق نه بیان کړي حق چې چا بیان کړي دا خلاف شوی دی لکه کنه هر چل پر حق چې کله بیانې کې نبی راضي نو غسر به دښمنی کیږي او لازم په هغه باندې به تکالیف راځي او حسین رحمت الله علیه به وی کنه تکلیف یې وی سي ساډي ګټ چړي نه تکلیفونه به راځي خبره پریدونه لکه نو چې تکلیف نه راځي نو بیا به مطلب دا دلیل حقانیت نه دی لکه مولانا صلی الله علیه عمر کې خیر برکت واچي جماعتي احباب د پاره تاسو پیغام ورکوي اخر سوال ته پوښتنه مونږ دغه احباب دغه کو جماعتي مرګولو ته کنه چې هغه درس قرآن لکه لازم وګڼي لکه څنګه چې موږ دې لازم کوي کنه نو یو ورځ خامخا د قرآن لسره ورکي حسین علي رحمت الله علیه به وی زه خو دا وایم چې یو کال ما سره سکینی چې یو کال نه کینی میاش کینی که میاش نه کینی یو هفتې له راشي خوامیم سبعه باندې زده کي اکه دل نشرات لی بیا سورۃ الجن یو دین دا هغه مهاروي بس سورۃ الجن یو دین نو ان شاء الله چې دا خو لمدز مکه ده دې لګي وب دارو دي
چې عوامو ته تا دین وښو که نه هغه فورن ستا ډېر خلک موږ داسې وایي چې ما اورې داسې چې واوري نو بیا هغه هغو ته ودرېږي تاسو خو سره نه دین نه بیانه ختم نو چې دا قرآن د پنډی شیخ موږ د داوي چې چل ته درس ورکوئ تقریر کوئ قرآن کلاوئ تاسو قرآن کلاوئ تاسو قرآن کلاو کوئ دا مسلمانان دي دوی بیا یقینا که نه تاسې پوره پورې کیسې کوي ورته هغه کیسه دا غر دا نو بیا خلک چې په دې اعتماد نه کوي مناسب ډېره مهرباني الله ستاسو جزا خیر درکړي عزتمندو کتونکو دا حضرت مولانا مفتی شریف الرحمن صاحب چې نائب امیر ارشاد توحید و سنت صوبه سند او جامع عثمانیه مدرس دی نن دوسه زموږ ملاقات وشو الحمدلله ډېرې ښایسته خبرې چې کوم د المحنت باره کې وکړې او دارنګه د جماعت په حوالې سره وکړې دا ډېرې قیمتي خبرې دي پکار دا چې د دې خبرې موږ صرف وانه ورو بلکې دا خبرې نوٹ کو او مخکې مرګورو ته موږ ورسوو چې بهی لکه دا حقیقت کې خبره داسې ده نو دا ټول مسایل چې څه دي هغه ډېر تفصیل سره ذکر کړي د هغې حل یې وښو اوس دا حل موږ له پکار دی چې په دې عمل وکړو نو حل به کېږي نو زما خواهش دا دی چې دا خبرې تاسو مرګورو ته مو ورسوئ ټولو ته دا ښکاره هم کوئ او نور که ستاسو څه سوالات دي انشاءالله موږ د خپلو علماو نه کوو وقتاً فوقتاً زه د مولانا صاحب ډېر زیات شکریه کوم ډېره مننه کوم مولانا صاحب ډېره مننه